محترمو څنګه چې غیر مقلدین په دې فن کې ایکسپرټ دي چې عوام د قرآن او د حدیث په نوم ګمراه کوي او خپل ګنده عقاید هغه د عوامو الناس نه پټوي او دغه خپلو عقایدو کې چې کوم دی دوی د قرآن هم خلاف دي او د حدیثو مبارکو هم خلاف دي. په هغې کې یوه عقیده په سوشل میډیا هغه عوامو ته بیانول هم نه دي پکار، لیکن دوی شروع کړې ده چې هغه د الله رب العزت د ذات باره کې یو ډېره اهم عقیده ده. دې خلکو په دې عقیده کې مکمل د مجسمو موقف اختیار کړی چې نعوذ بالله او نن سبا خپل بیاناتو کې دا ویلي دي چې نعوذ بالله الله رب العزت په عرش باندې موجود دی. نو محترم یاد ساتئ د اهل سنت والجماعت په دې باره کې چې کوم دی عقیده دا ده چې الله رب العزت هر چا سره دی. عوامو تعبیر دا کوي چې الله رب العزت په هر ځای کې دی. غیر مقلدین وی نعوذ بالله په الله په عرش دی نه یو څه تپوس نه کوم بیا خپل دلایل ذکر کوم الله په هر ځای کې تپوس کوم چې الله ته په عرش باندې تپوس ستانه کوم چې الله غټ دی خو عرش غټ دی. خو دې وایي چې الله غټ دی خو عرش ته الله نه غټ دی. الله اکبر د انکار راځي ځکه الله نه غټ څه شی نشته تاسو ته عرش غټوي. خو دوی موږ ته دا وایي چې الله او عرش برابر دی نو زه ته مرګریه دا شرک راځي ځکه د الله رب العزت د ذات سره څوک شریک نشته. دا نعوذ بالله بیا عرش شریک کوي. او دریم نمبر دا سوال په دې باندې راځي کو عرش ورکوټ دی والله غټ دی نو ته د منجامې د پاسه فوټبال نه ښودې کېږي دا کمره ما نه وړه شي زه پکې راځم نه کو عرش ورکوټ شي الله پکې راځي څنګه. څلورم سوال دې دا کومه چې د عرش مخلوق دی عرش نه والله کم ځای پنځم تپوس دې دا کومه چې مرګریا دا عقیده چې کوم دی ستا مکمل د حدیث مخالف ده عقلن او بداهتن او هر څه لحاظ سره دا باطله ده ځکه د عرش په ختمیږي دا مخلوق دی چې عرش نه بیا والله کم ځای کې څنګه عقیده اهل سنت والجماعت څنګه الله عرض کې څنګه دی بلا مکان بلا کیف نه ولا مکان منم نه ولا کیفیت منم بلکې څنګه شیخ ادریس صاحب دامت برکات الله علیه و بسره وټکی باغوي بلا کنه نه چې کوم دی ولا کنه منم نه ولا چې کوم دی کیف منم او نه چې کوم دی ولا مکان منم تکه څنګه چې کوم دی اهل سنت والجماعت عقیده ده او څنګه عقیده محترم غیر مقلدین دی عقیده وګړي دی الله دلته حاضر ناظر نه مني دا څومره گمراهه خبره ده دی. لیکن دا محترم دې عقیده باندې ځان پوهه کړه دا قرآن خلاف ته حدیث مخالف ده. ګوره محترم په قرآن کې لومبني آیات زه پیش کوم سوره بقره قرآن کې الله فرمایي 115 نمبر آیات ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله فرمایي ولله المشرق والمغرب الله رب العزت لپاره مشرق او مغرب دی. فاینما تولوا فثم وجه الله کو هر طرف ته مخکې الله رب العزت هلته دی. ان الله واسع علیم الله رب العزت په دینه چې کوم دی فاینما تولوا فثم وجه الله. بل آیات محترم سوره بقره 186 نمبر اذا سالک عبادی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب عزت فرمایي کو زما تاسو کستانه عبادی زما بندگان انی زما بارک فإني قریب الله رب عزت قریب یما او الله رب عزت زما دعا کوي چې کوم دعا قبل او جواب ورکوم. نو محترم دین معلومیږي دا چې الله رب عزت په هر ځای کې حاضر ناظر دی. دریم آیات الله رب عزت سورۃ النساء کې فرمایي و معهم الله رب عزت دغه سره دی. سلورم آیات سورہ هود 61 نمبر آیات کې الله فرمایي انی ربی قریب مجیب الله رب عزت چې کوم دی قریب انی ربی قریب الله رب عزت چې کوم دی نږدې دی. پنځم نمبر آیات دغه آیات بیا چې کوم دی په بل ځای کې راغلی سورہ سبا کې ان ربی ان الله رب عزت فرمایي ربی انه سمیع قریب چې الله رب العزت چې کوم دی بهشکه هغه اورېدونکی دی او قریب نږدې دی. دا شان د ګڼ شمېر آیاتونه راغلي دي او په سورې واقعه کې 85 نمبر آیات الله رب العزت فرمایي ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. ونحن اقرب الله رب العزت قریب دی. اقرب اسم تبذیر څخه ده کوم شیخان چې دي هغه اسم تبذیر څه پیژني انا اقرب الیه الله رب ټول نه زیات قریب یم دوی ته الله وایي زه قریب یم دوی نعوذ بالله الله په عرش دی الله لرې دی. الله بندگانو قرآن ته راشئ که نه قرآن په نوم خلک ګمراه کوي مخکې الله څه وایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید الله نږدې دی څومره نږدې دی نو اوس په کوم دی سورې قاف کې الله فرمایي نحن اقرب موږ ډېر نږدې یو الیه دوی ته من حبل الورید دوی ته چې کوم دی زیات نږدې یم د څه نه ورته نږدې یم من حبل الورید د مرۍ د رګون نه چې کوم دی بنده ته زیات نږدې یم د مرۍ رګ سړي ته څومره نږدې دی دین هم چې کوم دی الله ورته نږدې دی اوس څنګه دی هغه کما یلیق بشانه څنګه چې الله د لایق الله شان مطابق چې کوم دی لایق ته هغه شان دی کوم دی زموږ عقیده ده. محترم دې کې ډېر ګڼ آیاتونه راغلي دي لیکن زه په څو باندې اختصار کوم. 9 نمبر آیات محترم الله رب العزت فرمایي 8 نمبر آیات و معکم اینما کنتم الله رب العزت کوم ځای کې تاسو یې هلته چې کوم دی زما. اوس قرآن څه وایي سورې حدید 4 نمبر آیات کې چې هو معکم الله رب العزت هو معکم تاسو سره دی اینما کنتم چې کوم ځای کې توي الله چې کوم ځای کې توي هلته زه یم
او غیر مقلد وي نه چې کوم ځای ته دلته الله دی الله په هر څه نو زه د قرآن ومنم که د غیر مقلد ومنم زه د قرآن ومنم که د شیخ امین ومنم او زه د قرآن ومنم که د شیخ ابو حسن ومنم محترمو لږ سترګې وغړوئ په چا پسې روان یې ته کوم طرف ته روان شوي یې پرې خلکو باندې زه د عوام الناس ته هم لګیا یم چې تاسو لږ قرآن تاسو خپل قرآن وګورئ که نه تاسو ته حوالې د قرآن در کوم زه بل کتاب نه در کوم سورې حدید 4 نمبر آیت په خپله راوړی په کورونو کې ګورئ هو معکم الله وایي زه ستاسو سره یم اینما کنتم چې کوم ځای کې تاسو موجود یې په هغه ځای کې چې کوم زه ستاسو سره یم محترمه دې معنی کو تاسو ماته څنګه کوئ چې زه سره منم ماته څه وکړي او محترمه سورې مجادله کې 7 نمبر آیات کې چې کوم دی الله فرمایي ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم چې کوم دی چې کوم دی درې کسانو سرګوشي هلته چې کوم دی څلورم چې کوم دی الله دی او دغه شان چې کوم دی نه پنځم مګر شپږم ورسره الله دی او محترمو چې کوم دی دې آیات کې چې کوم دی بالکل صفا واضح کېږي چې الله رب د هر چا سره دی او محترمو له 19 نمبر دلیل سورې انعام 3 نمبر آیات دی والله فی السماوات والارض الله رب العزت چې کوم دی په اسمانونو کې دی وفي الارض په ځمکو کې دی یا الله رب العزت په اسمانونو کې دی په ځمکو کې دی واقع وي صرف په عرش باندې دی په ځمکو کې نشته نعوذ بالله ولا هو معكم الله رب العزت هو الله في السماوات وفي الارض الله وزو په ځمکو کې هم په اسمانونو کې موږ د رسول الجمعات عقیدت واضح کی چې الله په ځمکو کې دی او په اسمانونو کې دی منو الله په عرش هم دی عرش نه لاندې دی الله ما سره دی سره دی هر څه کې دی څنګه دی بس الله چې کوم دی څنګه شاهین دا غره الله سره چې کوم دی څنګه خو خای هغه شان دی موجود دی محترمو دا عقیده د دوی چې کوم دی د قرآن خلاف ته د حدیث خلاف ته د یولس آیتونه ورته ما پیش کړه او دې باره کې تفصیلي کتاب زموږ استاد محترم مولانا عبدالرحمن عابد صاحب د استاد محترم مناظر اسلام وکیل احلام مفتی نذیر صاحب چې کوم دی هغه کتاب را جمع کړی تاسو کوم دی هغې باندې مستقل دا وګورئ هغه مطالعه کړئ محترمو او دې پرې عقیده باندې پوه شئ چې دا عقیده چې کوم دی د قرآن هم مخالف ته ما چې دا کوم آیتونه ووایي خو د دې ترجمه ما ته غیر مقلدین صاحب یو مولای ریکارډ کړي او راته وکړي نو خپله تاسو چې کوم دی خپل د خپلو مشرانو ترجمې راولې هغه وګورئ خپل قرآن مجیدونو کور کې راولې هغه وګورئ دوی په دې عقیده کې د 11 آیاتونو چې کوم دی څنګه مخالفت کوي دوی څنګه وایي نعوذ بالله نعوذ بالله په عرش ته او دلته نشته نو محترمو چې کوم دی دا عقیده د قرآن هم خلاف ته د حدیث هم خلاف ته اخر کې زه عوام الناس ته بیا وایم چې الله رب العزت په هر ځای کې موجود دی دا ټوله دنیا الله تعالی مخلوق دی د دې الله مقابله ته هیڅ حیثیت نشته موږ الله په عرش هم دی په اسمانونو کې هم دی په الله هر ځای کې دی الله د هر چا سره دی بس په عوامي تعبیر څنګه دا کوو چې الله هر ځای کې دی لیکن بلا مکان بلا کې